ثم إنك حميد مجيد. کتاب الجهاد. جهاد کتاب شروع شوه دی. کتاب مصنف امام نووي رحمه الله د جهاد په دې کتاب کې اول د الله جل جلاله د کتاب قرآن شریف نه آیتونه راخستي دي. په دغه آیتونو کې نن د سورۃ صف د 10 آیت نه 14 نمبر آیت پورې څلور آیتونه مبارکه راخستي دي. د جهاد بیان دی ورکی. وقال تعالی، الله تعالی فرمایلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، مؤمنانو، مسلمانانو، ایماندارو. ایمان ستوي پیغمبر علیہ السلام چې د الله پاک د طرف نه کوم خبرې راوړي دي هغه ټول حق سچ منم، نه د یو خبرې نه انکار کوم، نه پکې شک کوم او نه ورپورې خندا کوم. دې ته ایمان وایي. یا ایها الذین آمنوا، اے د دې یقین مالکانو، اے ایمان والاو. دا ټکي مونږ ایمان والاو ته په ټول قرآن مجید کې الله پاک اتیا پیری کړی دی. اتیا ځلې یهودیانو ته الله پاک یو څو ځل د هغې نامه اخیستې وه، هغې نه پې دومره ځان ورک شوی و چې بیا به ویل مونږه په الله ګران یو او د الله زامن یو. نعوذ بالله. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به خپلو شاګردانو ته چې دا ټکې کله په درس کې ویلو نو ورته به ویل بچو وی چې کله هم دا ټکې تاسو له قرآن مجید کې راشي څو ځل به مونږ له راځي؟ اتیا ځلې. نو وی لږه توجه نور هم زیاته کوي. دا د الله غږ دی او چاته دی؟ ایمان والاو ته. نو دې نه پس به یا الله پاک تاسو ته یو کار ښیي وی کوي او یا به هم یو کار نه رئیساروي نو رئیسار شئ منې شئ. مونږ الله او رسول چې کومو کارونو نه منې کوي منې کېږو؟ مونږ به څوک منې کېږي؟ مونږ دومره خراب شوي یو، الله دې مونږ معاف کړي چې مونږ چېرته رئیساري. یو د بجلی د دې غلا نه را منې کېږو، لمونځونه هم کوو، تهجد هم کوو، ځان له پې د تهجدو لوټه هم ګرمو. دا مونږ څنګه خلک یو؟ دا مونږ کم کران له خلک یو. الله دې د ټولو بدو لارو چارو نه خپل فضل سره را منې کړي. او وورئ صحابه کرامو به چې دا ټکې د پیغمبر علیه السلام نه کله واورېدو نو څنګه چل به کېدو؟ هغه صحابه وه خو د ایمان سټې وې که نه. الله دې موږ او تاسو ته هم د هغې د ایمان په شان ایمان را نصیب کړي او ټول کارونه د به ایمان توب کوو او دعوه د ایماندارۍ کوو. په دعوه نه کي په کار ده، په کار. دا کوم د ایمان معنا چې موږ اړه وراړو دا هم صرف یادول نه دي. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اړه به پې اماده کوم، د دین خبره پورې خندا نه ځان بچ کم. وویلی شي چې درود شریف وایي او دا درود شریف کو نوازۍ سره ویم لاړم ایمان نه خلاص شو. موږ هر څه کې کو نوازي کوو. په دې ټکي خفه نه شو، دا مې ډېر سپک ټکی وویلو، دې ځای سره مناسب هم نه دی. خو زه یم چې زمونږ اوږده دماغ بیدار شي. 420 به د دین په معاملو کې نه کوو. که مونږ غلطه مخته اخیستی نو ویښېږو به. صحابو به چې دا ټکې واورېدو یا ایها الذین آمنو، نو هغې به د ځای ځای نه داسې لږ راوږده شوه، سټ به یې راوږد کړو، غوږ به یې داسې کېښو لکه دا تاسو بې وخته د لوسپیکر کړنګ اورئ که نه، دا چې کوم د مړي ژوندي خلک او د جنازو کې شوق سره شریکېږي د ثواب په نیت باندې، هغه ماشومان هم چپ کي ته چپ شئ چې په خپله پې پوه نه شي. بیا بل نه تپوس کوي تا څوک یاد کړه، څه ټایم جنازه ده، کوم کلي کې دی، غوږ وړي ورپسې کړه. صحابو به داسې چې کله به ورته پیغمبر علیه السلام آیت ویل او هغې کې به راغلي یا ایها الذین آمنو، نو په مخ د ځمکه دغه وخت سره ایمان والا څوک اوس څوک دي؟ زه ورته یم. الله دې ایمان نصیب کړي. هل ادلکم، الله پاک فرمایي آیا زه تاسو ته وښایم علی تجارت، یو داسې تجارت، یو داسې بزنس. د اوس وخت کې د ځوانانو د بزنسونو ډېر شوق دی. راشه قرآن مجید کې الله وایي آیا ایمان والاو زه تاسو ته وښایم یو داسې بزنس او تجارت که تاسو وکړو تنجیکم من عذاب علیم، تاسو له به نجات درکړي، تاسو به بچ کړي د دردناک عذاب نه. الله اکبر. یا الله دا څنګه تجارت دی راته وښایه. تؤمنون بالله ورسوله، تاسو به ایمان لرئ په الله باندې او د هغه په رسول. وتجاهدون فی سبیل الله، او جهاد به کوئ د الله لاره کې. باموالکم،
خپل مال لګولو سره د جهاد په لار کې چې دا تاسو کومې 10 روپۍ 100 روپۍ 1500 روپۍ 1000 روپۍ د زکات ورکړي یا د عشر ورکړي دا تاسو جهاد د مال سره د مجاهد د مال په ذریعه سره مجاهد وانفسکم او خپل ځان سره خپل جان مو لګوا ذالکم خیر لکم الله فرمایي دا ډیر بهتر کار دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون خو که پوهیږئ کچری تاسو پوهیږئ مفتی صاحب فرمایي وی دا په خرسيږي نه گینی وی یو 10 روپو به ما تاسو راخسته دا به مونږ ته ویل وی په خرسيږي نه درسونو کې بیراته ویل یعنی بچو ما به تاسو له 10 روپو اخسته دا خو هر چاله خدای پاک سرور کړی دی کی ورته خپل مازغه چاته خېږي او پاږي کې او طاقت د سوچ او د پوهې خېره او که څوک کار والی په ابو کار شروع کی یغفر لكم ذنوبکم پدې کارونو بل الله پاک وبخي تاسو ګناهونه په ایمان او په جهاد بالمال جهاد بالانفس په مال سره جهاد د جان ذریعہ سره جهاد دې سره به الله جل جلاله تاسو ته د تیر ژوند خطاګانې ګناهونه معاف کړي ويدخلكم جنات او نن بابا سی تاسو داسې باغونو ته جنتونو ته تاسو ببوزي داخل بم کی داسې باغونو جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې داغه د بنگلو په خوا کې او د ونو د لاندې سلور قسمه ولی بي د پيو خالص او پيو هغه د ساروي د کلمو د خېټې پې نه دي هغه د خدای قدرت سره یو چینه شوی ده چې د خدای قدرت سره چینه شوی دی بخوان رنگ وي کم قسم له الله نصیب کا یو د خالص او بو خوږي یخ شفاف پاک صافي جراثیم مراسم ملته چرته دي پاک صاف او خالص شهد د شاتو د موچې د گیډي نه دي د شاتو د موچې د خېټې نه دي دا غیلاړه نه ده د خدای د قدرت چینه ده الله نصیب کو به ویني او خالص شراب چاغي سره سر چکراویدل اصله خرابېدل د دنیا دا شرابونه الله دې موږ او زموږ اولاد بچ کی ټولو نشونه الله دې د ځوانان د یونیورسيټو دی او د کالجونو دی او عام زموږ د لارو قصود خدای دې ټول دې نشونه بچ کی الله دې اخلاص کیته نه ډېر خطرناک شی دی د جنت شراب د هر کس په محل کې با د سرو زرو زمکه دا دغه د پاسه به دا سلور ولی رواني دنیا کې چې ولا رواني دا وب مایا دي شات مایا دي پای مایا دي شراب مایا دي یعنی لیکوډ دي دا خوريږي په داسې اوارز مکه چې پری دي نو داسې کیږي خوريږي او جنت کې چې الله ولکم روټ ور کړی دی کمرو ولا الله ور کړی دی د زمکه د پاسه رواني ورته وځي کنهسته ني د پاسه به د سرو زرو په زمکه باندې رواني دا بعض کسان د سیل سپاټو د خسته سندريانو او د منظرونو شوقياني هغه به د منظر نه شوق پوره کوي مزه باخلي اخوراک ځان له مزه ده او قتل او ننداره چرانی او د جنت د سرو زرو په زمکه رواني بزان له چمک دمک او خلابي دنیا کې مونږ او تاسو د 100 روپو پیراوالو سحر کې رمریګ چې ګوتې مریګ چې 100 روپیا را بیلو او بیا کور کې وای چې دې کې لګ ملمایز ملم کېدی او چې را روانې مو ګوتې را نه خطا شي او تلوک توی شي نو بازار ملال شي دا بوسکی یو ملاوټي په جنت کې به ولا روانې ولا غریبا فقیر او مسکینا ټول مسکینان یو کمالدار دی او غریب دی ټول دی دنیا کې مسکینان یو مسکینا ته دنیا کې دغه شات خورم نشي دا دی وګوره ډاکټر هم درته ویلي شات خورا او فلټر وبس کا او پیس کا کم ني د جنت د پاره خواریان مهنتونه وکړو ولی بجاری ولی موړ بشي الله دې زموږ استاد د ټولو نصیب کړي سلور قسمه ولی سوره محمد کې دغه وضاحت ذکر دی چې دا کم میتا اوسو کو ومساکن طیبه او الله پاک به د وسیدو پاکیزه زینو ته داخل کی فی جنات عدن د همیشه پاتې کېدو په جنت کې جنتیان جنت تلار شي خدای پاک به ور سره خبرې کوي الله اکبر د دې غوګونو ته به د خدای پاک आवाज راځي الله اکبر د خدای پاک خبرې په دې هغه سړی ډیر پويږي چې څوک خدای پاک پیژني الله سنا سم معرفت حاصل کړي یو غزو ته یو کنه پیسې پیژنو کاله پیژنو مړې ژوندې پیژنو خو لکه خدای پاک نه پیژنو الله دې موږ او تاسو باندې خپل ځان اعلی مرتبه کې راو پیژني اعلی مرتبه کې چې الله ته نږدې شو نو د الله خبرې به وګورئ ترازی وې زنن تاسو نه داسې راضي شم چې بیا باندې ناراضه کېږم نو دی به خوشاله نه یو بل غيږي ورکی چې اوس بمونه دلته خدا کم خلک چې خدای نه ویریږي دی خدای زننی ولې شي دي ساني ولې اورورو چې څومره کم کس ته خدای نه ویریږي نو هغه مراغته ماحول سختيږي لکه چې سکنجه کې ورکول کی ځکه ماحول د فسق او د فجور او د ګناه دی د ډم قدر شته او د امیر سیب قدر نشته د دې خراب خلکو عزت شته د ټوپک مار د جوارګر د اجرتی داغه سلام شته ورته په دواړه لاسي سلام کو او امیر صاحب چې موږ خپل سلامو کې جواب نه ورکو نو رو د دیندار خلکو ته ماحول خرابيږي او سختيږي کم کس چې پکور کې لګ د دین خبره کوي تاسو داغه نه تاسو کې دې ځنه سم نیولې شوی دی غریب خپل بچي خپل نوسي خپل وريرونه خپل خوريونه هغه سره چې د دین خبره کوي ته به چې ګینه چرته سره کافر سره نه مني ورس
که ډېر ورته وایي چې دا د الله او د الله د رسول خبرې دي زما خو نه دي چاته وایي بیخي تی ماکوان جوړ دي میلوګان دي جوړ دي دیندار ته دلته حالات سخت دي نو هلته اولي دې سره د الله د راضي کولو غم دی چې په دې قدم ران الله خفه نشي په دې خفه نشي که جهان خفه شي خو بندوبست به وشي خو که الله ناراضه شو بیا به څنګه چل کېږي په دې الله ناراضه کېږي نو اوس به الله په جنت کې اعلان وکړي زه تاسو ناراضي شم او بیا به مرګ راوستلی شي د ګډ په شکل کې حدیث کې راغلی دي د جنت او د دوزخ منځ کې به داسې اوچت ځای کې حلال کړي چې ټولو جنتیانو او دوزخیانو ته به ښکاري مرګ ختم دې نه پس به تاسو نه مرئ نو دې پله چې کوم جنتیان دي هغوی به بیا یو بل لغې کې ورکړي چې زه مرګ هم ختم شو دنیا کې خو اول د چا ټول ارمانونه پوره کېږي نه کېږي نیمګړې نیمه دنیا ده او موږ ته دې مشرانو ویلي دي وایي دا 1900 کې روانه وایي چا شل کړي نه د خدا که مغه پلارانو شل کا نیکونو شل کا یعنې تاسو خپله شجره نسب وګورئ موږ به یې څه شل موږ خو د هغې نو یو بچي 1900 کې روانه ده نو دلته که ټول ارمانونه هم پوره شي د یو کس سل په سله هر شی سل شي بنګلې یې سل شي موټرې لاره یې سل شي بچی یې سل شي کالي ور سره سل شي هر شی باغونه یې سل شي سبزیان او غلې یې سل شي او لوبې ور سره کوي خو چې لږ داسې په ځان سوچو کې چې دا خو ماله مرګ شته او زه خو بار بار ویم دا سپینګیري او سپین ساري چې دي که نه دا ګورې د خدای پاک د جیل نه راخلاص شوي را تښتېدلي قیدیان دي دوی پسې سپایان ګرځي خو که په ګوتو ورله بس چې کله په ګوتو ورله دا به داسې نه چې دی به بیا بیمارېږي او فالج به وي او د زړه اټیک ورته کېږي نه د ټایم پوره کړی دی دا اوس په بونس کې روان دی د 3 شپېتو نه چې وړېدو نو د خپل پیغمبر د زندګۍ نه څه شو وړېدو بس چې 3 شپېته دې پوره کړه خو سنت عمر دې پوره کړی دی د خپل پیغمبر کاته په 3 شپېتو کې چې وفات شوي یو له په خاورې خولې ته واچوه چې د پیغمبر سره مې په مرګ کې یو شانوالی راغی ته په دې خوشحاله چې زما 10 کاله شو ته خو د هغه مخکینۍ قافلې نه اخرنۍ پاتې شوې ته موږ سره ډېر بلد هم نه ته اوس نورې کیسې مه کوو نه دی بیا دوباره غاښونه روزي او که روزي بیا به هم غورځېږي نه دوباره ګیره تورېږي که توره شي بیا به هم سپینېږي نه دوباره بیا په لاسونو په مټو کې هغه طاقت راځي چې ترپ پرې که بیا به هغه کلي کې ډمې پسې تللی وي هغه طاقت راځي نوکرانو بیا به هم ختمېږي بیا به هم ختمېږي بیا به هم ختمېږي تیارې وکړه او تیارې آسان دی مایوسه کېږئ به نه ښه یو ذرې له مایوسه نه شئ زمونږ رب ډېر کریم دی ډېر رحیم دی رحمان دی ارحم الراحمین دی چې په زړه کې د 80 کالو د 100 کالو یو ګناهګار یو تندې یو ځل الله ته نه دی لګولې یو روچۍ نه ده نیولې هېڅ یې هم نه دي کړي او داسې نادم شو ځان له چاته حلم نه وایي ځای په ځای خدایه زه ستا ډېر دیواندار یم ما معاف کړه صرف دا نه چې الله یې معاف کوي الله ترې نه خپل ولي جوړ کړي دله اوس په کار دا دی چې دې توبې نه بعد ټول امت ته دواګانې وکړي چې قبول شي دی اوس ولي شو دی اوس د خدای دوست شو که هر څومره شرابونه کبابونه زناګانې غلاګانې هر څومره غلطې کړي دي توبه یو زوردار شی زموږ د امت له الله ورکړی دی او هغې دپاره او داسې هم ضروري نه دی که په غسل کې مې په جنابت کې مې بار بار ما تاسو ته ویلي دي بیا هم الله پاک توبه قبلوي مایوسي نشته دی ښه ذلک الفوز العظیم همدا د لویه کامیابي موږ جنت د دنیا کې نه دی زده کړی جنت هم لا د علماو نه او تبلیغ والاو نه پوره نه دی اورېدلی که ورته سم غوږ کېدو که نه یقین وکړه د جنت په شوق کې چې کله د جنت بیان صحابي اورېدو د جنت په شوق کې ترې نه روح وتې د جنت په شوق کې تابعین بېهوشه شوي دي د جنت په شوق کې و اخرى تحبونها او نور چې کوم تاسو خوښوئ یو میوه بل هم دا چې کوم ستاسو خوښه دا به هم درکړم الله وایي نصر من الله مدد دی د الله د طرف نه و فتح قریب او که فتح ده نصرت دی ډېر زر نږدې مجاهدینو ته الله پاک د آیت کې آخر کې زیر واورولو چې یو ذریعه مه خفه کېږئ مه پریشانه کېږئ فتح او نصرت هم ستاسو په نصیب کې دی او ډېر زر دی ډېر زر دی وبشر المؤمنین او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایماندارو ته زیر واوره و خوشخبری صلی الله تعالی علی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.